بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه هم تاسو ورسره تاسو ملګری ذیشان احمد. امید لرم چې خبرې چرته هم الله په خپل حفظ او امان کې ساته. ډېر زیاته چې کوم د اوچا باره کې ویډیو روان ډېر زیاته وایرل کیږي. چرته په هغې باندې قاتلانه حمله شوې ده، خو د دې خبرې تصدیق نه ده شوې چې وفات شوی دی یا نه دی وفات شوی. خو دا خبره شریکول غواړم چونکې د اوچا موږ ته پته چې په سوشل میډیا باندې ډېر وخت نه هغه چې کوم ویډیوګانې اپلوډ کولې نفرت انګیز مطلب زموږ پښتانو به نه خوښولې. زموږ ډېر سوشل ورکرانو هغوی پسې هم ویډیوګانې جوړې کړي. مطلب ډېر وخت نه سوشل میډیا کې اخته په دې فساد کې اخته. زه اوس نه پوهېږم مطلب د خپل لایکس دپاره اخته ویورشپ دپاره اخته د څه دپاره بیا چې هغې کې مې خپل ګیري مبارکې سره کم لوبه کړې وه هغه ټول ته ښکاره ده. خو چونکې دا خبره به موږ سیټ کړو موږ د انساني همدردۍ په باندې وایو چې د اوچا کار څنګه دی. خو د الله پاک یو بنده دی، یو انسان دی او موږ دا هیڅ کار هم لري په کار مطلب چې موږ په سوشل میډیا باندې داسې یو غلط خبر ورکړو چې مطلب د اوچا وفات شوی د هغې باوجود موږ لاندې کمنټس کوو. ګوره په دنیا کې موږ داسې الله پاک داسې انسانان بخلي دي مطلب موږ د چا ظاهر ته نه ګورو مطلب چې ظاهر باندې موږ د باطن الله ته هغې پته ده چې داسې ګناهونه یې کړي دي مطلب خو الله پاک د هغې په څه طریقه باندې د هغې مغفرت کړی دی. خبره کوم چې د اوچا لري الله پاک صحت ورکړي او دا چې کوم د اوچا چې کوم ډزې پې شوي دي کوم قاتلانه حمله پې شوې ده نو په دې کې به د دې خیر نو کېدای شي الله پاک د دې په ذریعه باندې الله پاک دا چینج پکې راولي مطلب خپل طرف ته رامتوجه کوي ځان ته. نو ټولو دعاګانې کوئ او کوشش کوئ ملګرو چې داسې غلط خبر په سوشل میډیا باندې چېرته هم مه خورکوئ. د انسان ژوند ډېر زیات قیمتي دی، هغه هر چا ته پته نه لګي مطلب خو بیا هم چې هر څه کړي مطلب په موږ ټولو کې ډېر زیاتې غلطیانې دي یا ناپوهېګانې دي مطلب د هر سړي خپل سوچ هر سړي خپل لایف سټایل نه تېرې په څه طریقه باندې او چونکې د دې په ځای که موږ یو بل ته زیات مینه محبت ورکړو ډېر زیات دا نفرتونه ختم کړو نو ډېر زیات یو ښه مثبت چینج به راشي په معاشره کې په دې ماحول کې مطلب او د دې سره به هغه مینه محبت هم زیات شي ډېر زیات. نو حمله شوې ده خو چونکې دا خبر هم نه دی راغلی مطلب چې د اوچا وفات شوی چونکې هغه زخمي دی نو دعاګانې ورته کوو چې الله ولې صحت ورکړي او دا هم ځکه چې د یو انسانیت ژوند یې بچ کړو لکه ته چې د غونډ انسانیت زندګي بچ کړله. نو کوشش کوئ چې په سوشل میډیا باندې داسې غلط خبره مه خوروئ او واقع چې ډزې پې شوي دي مطلب هغه چې په هغې شوي دي هغې پته هم نه لګي مطلب چې هغه کوم کسان دي هغه وروسته به انویسټیګیشن کېږي. نو الله دې کې زموږ خو دا دعا ده چې الله دې کې الله دې روح کې الله دې ول صحت ورکړي او الله دې خپل لار ته بېرته هم راولي چونکې انسان د خپله خیره نه خبر الله پاک چې څه کوي هغه الله پاک ته فتح چې کېدای شي په دې کې د اوچا خیر نو امید لرم چې هم دغه شان به کېږي او کوشش وکړئ دا ویډیو نه ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې خپل ژوند انشاءالله ورته الله